بنو سلیم او زکوان ته د خبرداري وکړو وی دلته د نبی علیہ السلام ملګری راغلی د پیغمبر ملګری راغلی دي دا هم د نبی علیہ السلام دشمنانو وی زما امداد وکړي زما قبیله زما نه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان مرګري کړو غشي او توري راواغستې او په اویا صحابه کرامو باندې رالو او دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف 3 تنه پاتې شو 3 تنه ته صرف پاتې شو پای کې کعب بن زید انصاری رضی الله تعالی عنه کعب بن زید رضی الله تعالی عنه او 2 صحابه کرام نور دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنه چې دی خو داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول کنه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلې کو ځان ورته کو غیر چاپیره ویني د صحابه کرامو په د باندې ویني را لیدم د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلې کو هغه وګرځیدل هغه مطلب در چې د مونږ وجلې دی حالانکه دی ژوندې و نو چې کله کافر لري لاړو نو دی را پاسېد بیا دی ژوندې و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شوی دی دغه ټیمه پورې دی ژوندې و 2 تنه نورو هغې یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمري دا 2 تنه څنګه بچ پاتې شي دوی داسې بچ پاتې شي چې دوی اوخان ځنګل ته بوستي وو چې کله دوی د بیرې معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو که نه دغلته یې دمه کوله نو دوی ته وي تاسو دا څاروي د ځنګل ته بوځئ دوی ماړه کوي بیا به راځئ د سفر میاشت وه یو کافر د هغه نوم دی عامر بن مالک او مشهور و په ابو برا باندې د نبی علیه السلام لراغه او نبی علیه السلام ته ستوخپی او ډالۍ وړاندې کړي چې دا والا نبی علیه السلام ته انکار وکړو زستا تخفی نه اخلم اكو ایمان دی راوړو مسلمان شوي بیا بستانه دا ډالۍ او تحفه قبول کما خو زه د کافر نه تخفی نه اخلم نبی علیہ السلام دی ابو برا باندې اسلام پیش کوي مسلمان شا خود نه اقرار کو نه انکار کو سخ انکار مونږ کو چې نه مسلمانې ګما خو مسلمانوم نشو بس خبره لګ غلی غونته پرې خدا کلمه ونه ویلا خو نبی علیہ السلام ته دی ابو برا ویلو وی زه خو مسلمان نشم خو زما سره ملګري یو ځای کا زما سره صحابه کرام ولېږه نجد طرف ته هلته کې څه قبایل دي هغې به ورته دعوت ورکړي نو کیدای شي مسلمانان شي زما سره صحابه کرام ولېږه د دعوت دپاره نبی علیہ السلام دی ابو برا ته وویلو وی زه ستا سره څنګه خپل صحابه ملګري کړمه ځکه چې کوم خلکو ته زما صحابه کرام بیایي نه خو مسلمانان نه دي نو کیدای شي زما ملګرو ته تکلیف ورسوي نو دی ابو برا نبی علیہ السلام ته وفرمایلو وی دغه ذمواري زه اخلم دغه فنا ورته زه ورکوم چې ستا صحابه کرامو ته به څوک څه وایي نه نبی علیہ السلام ورته وفرمایل وی چې ته دا ذمواري اخلي او ته زما صحابه کرامو ته فنا ورکوي بیا به در سره زه صحابه ملګري کم چې هلته کافرو ته دعوت ورکړي نبی علیہ السلام او یا صحابه کرام د سره مرګري کړو او یا صحابه کرام
او دا اویا واړه دا د قرآن حافظان هم و عالمان هم و دوی ته به قرا ویلی کېدل په قرا باندې دا مشهور د قرآن عالمان هم و او حافظان هم و دا اویا تنه نبی علیه الصلاة والسلام د ده سره ملګري کړو او د دې اویاو تنو امیر چې د منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام مقرر کو د دې اویاو تنو امیر منذر ابن عمر ساعدی رضی الله تعالی عنه مقرر کو تر دوی امیر خدا ډیر پاک باز عجیب صحابه کرامو ډیر الله والا خلقو ته دوی کار داو چې د ورځې به غره ته تله لرګي به یې کول د ورځې به یې لرګي کولو او بیا به یې هغه راوړو نو هغه لرګي به یې خرڅ کړو نو چې هغه به یې خرڅ کړو په هغې لرګو به خپله خرچه هم کوله او د اصحاب صوفي چې کم طالبان و هغې باندې به یې خرچه کوله لرګي به یې خرڅول ځان باندې به هم خپلې پیسې لګولې او چې کوم د صوفي طالبانو د نبي اسلام نه به علم زده کو په هغې به هم هغه پیسې خرچه کولې ډېر الله والا خلک وو دا خو به د ورځې مشغله وه شپه به یې څنګه تېرېده شپې به یې څه حصې د قرآن تلاوت کو او څه حصه به الله ته ولاړو په تهجدو باندې د دوی شپه ورځ د الله په عبادت کې تېرېده ډېر پاک باز او نیکمل صحابه کرامو د اویا چې مشهور په قرا باندې وو دوی ته به قرا ویلی کېدل نبی علیه الصلاة والسلام ورسره د اویا تنه ملګري کړو ځکه دعوت له یې لېږل که نه نو دعوت له خو پوه کس لېږل غواړي چې نورو خلکو ته دعوت ورکوي چې خپل علم خو ورسره یې که نه نو دا اویا تنه عالمانو د قرآن نو نبی علیہ السلام دوی دعوت له ولېږل دوی تلو چې کله بیري معونه ته ورسېدل دا یو ځای دی هلته ورسېدل دوی هلته پړاو واچو خو چې کله دوی تله که نه نو دې کې د انس رضی الله تعالی عنه ماما هم و حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه دا د انس رضی الله تعالی عنه ماما و دې پکې موجود و نبی علیہ الصلاة والسلام دله یو خط ورکو وی دا به عامر ابن طفیل لورکې کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی وی دا به هغه لورکې بس پرېږده وایي ځه شوی دی زما لږه توجه خرابوي صحیح ده زه به پرېږده وایي بس پرېږده نو نبی علیہ الصلاة والسلام دی عامر ابن طفیل رضی دا نبی علیہ الصلاة والسلام د انس رضی اللہ تعالی دی مامالا حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی یو خط ورکو وی دا بتا عامر ابن طفیل لورکی کم چې د بنو عامر قبیلی سردار دی دا باغه لورکی نو چې کله دوی بیر معونه ته ورسېدل که نه نو دی حرام ابن ملحان رضی الله تعالی فرمایل وی مال چې نبی علیہ السلام کم خط را کړی دی زما چې دا عامر ابن طفیل له ورکم دا خط وړو چې خط وړو عامر ابن طفیل سره میلو شو دا عامر ابن طفیل د ابو برا وراره دا کم کس چې نبی علیہ السلام خواله راغلی و او دا صحابه کرام ځان سره ملګري کړو دا عامر ابن طفیل د ده وراره و حرام ابن ملحان رضی الله تعالی دی عامر ابن طفیل ته وویلو وی دا خط والا وی دا د چا خط دی وی دا د نبی علیه الصلاة والسلام د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم داغه خط دی او زه داغه صحابي ما او مال دا خط راکړه چې دا به عامر ابن طفیل له ورکړي دا عامر ابن طفیل د نبی علیه الصلاة والسلام ډېر سخت مخالف و کافر و د نبی اسلام ډېر سخت مخالف و په کار خدا و چې دا خط یې کولاو کړی وی کتلی وی چې څه دي پکې خط یې کولاو هم نه کو خو شاته کسان یې ولاړو هغوی ته اشاره وکړه وی وی وښئ
نو د شا غاړې د یو تن سره نیزه وه او هغه په حرام ابن ملحان رضی الله تعالی د انس رضی الله عنه ماما له د شا غاړې راواچوله او چې راواچوله په دومره تیزۍ سره راواچوله چې نیزه ترې ډایرکټ مخې ته راووته په ګېډه کې راووته او چې څنګه پې هغه د شا غاړې ګزار وکړه که نه نو د حرام ابن ملحان رضی الله تعالی عنه د خولې نه څه الفاظ ووتل وی الله اکبر فزت ورب الکعبه الله اکبر فزت ورب الکعبه وی زما د پرب د کعبې قسم وی زه کامیاب شوم دا خو د نبی علیه السلام صحابه کرامو که نه د نبی صلی الله علیه وسلم سره د هغې تربیت شوی و هغه ته پته وه چې زه کوم ځای ته ورسېدم زه لاړم جنت ته ورسېدم نو چې څنګه پې ګزار وشو نو هغه چغه کړه وي الله اکبر فزت ورب الکعبه او یو حدیث مبارک کې راځي وي د خپلو وینو ته به یې لفه نیوله او په دې مخ به یې داسې اړولې او دا چغه به یې به سره واله فزت ورب الکعبه فزت ورب الکعبه خپلې وینې به په خپل مخ اړولې او فزت ورب الکعبه چا به یې ویله زما د په رب د کعبې قسم زه کامیاب شوم هغه یې هلته شهید کو چې شهید کو د عامر ابن طفیل د خپلې قبیلې ورته وویل بنو عامر ته وی اویا تنه نور هم د لاړ شئ هغه هم مړه کئ اویا تنه نور راغلي دي هغه مړه کئ نو بنو عامر قبیلې د ده چې کومه قبیله وه هغوی انکار وکړو وی مونږ خو سره جنګ ځکه نشو کولی چې ستا تره ورته پناه ورکړې ده ابو برا ورته پناه ورکړې ده نو څنګه مونږ هغوی سره جنګ وکړو دا خو ابو برا ستا تره راوستي دي مونږ سره جنګ نشو کولی وی تاسو نه ځئ وی نه هلته څه نورې قبیلې وي د هغې ته دا بنو سلیم ته او زکوان ته دا نورې قبیلې دي بنو سلیم او زکوان ته د خبرداری وکړو وی دلته د نبی علیه السلام ملګري راغلي د پیغمبر ملګري راغلي دي دا هم د نبی علیه السلام دشمنانو وی زما امداد وکړئ زما قبیله زما نه انکار کوي نو بنو سلیم او زکوان کسان ملګري کړو غشي او تورې راواغستې او په دې اویاو صحابه کرامو باندې رالو او دا ټولې شهیدان کړو دا ټول شهیدان کړو په دې کې صرف 3 تنه پاتې شو 3 تنه ترې صرف پاتې شو په هغې کې یو کعب بن زید انصاري رضی الله تعالی عنه کعب بن زید رضی الله تعالی عنه او 2 صحابه کرام نورو دا کعب بن زید رضی الله تعالی عنه چې دی خو داسې پاتې شو بچو چې دوی چې دا غشي چلول که نه او دوی شهیدان کول بس د ځان غلی کو ځان یې ورته وکړو ګیر چاپېره وینې وي د صحابه کرامو په ده باندې وینې رالې دی هم د وینو سور شو خو د ځان خاموش کو غلی کو هغوی وګرځېدل وګرځېدل هغوی مطلب دا چې دی مونږ وجلی دی وجلی دی حالانکې دی ژوندی و نو چې کله کافر لاړو لرې لاړو نو دی راپاڅېدو بیا دی ژوندی و بیا د غزوه خندق کې دی شهید شو په غزوه خندق کې بیا دی شهید شوی دی دغه ټایمه پورې دی ژوندی و 2 تنه نور وو هغې یو نوم دی منذر ابن محمد او دویم دی عمر ابن امیه زمري دا 2 تنه څنګه بچ پاتې شي وو دوی داسې بچ پاتې شي چې دوی اوښان ځنګل ته بوستي وو چې کله دوی د بیرې معونه سره پړاو واچو صحابه کرامو که نه دغلته یې دمه کوله نو دوی ته وي تاسو دا څاروي ځنګل ته بوځئ دوی ماړه کوي بیا به راځئ او دا طریقه هم د حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله ته په یو څاروي باندې مزل کوي که نه او یو علاقه راله چې سرسبزه علاقه ده اوبه پکې هم شته او ګیاګانې پکې هم شته وایي په دې کې سفر په کلاره کوه حدیث مبارک کې راځي ابو داود شریف حدیث مبارک دی وی کومه علاقه چې سرسبز راله شنه راله او ستا سره څاروي دي نو په دې کې مزل په کلاره کوه ځکه چې ستا مزل به هم کېږي او دا څاروی به د ګیاګانې خوري موړ به هم شي اوبه به هم وڅکي نو دی به مړېږي هم او ستا به مزل هم کېږي او بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه السلام فرمایي وایي چې کله یو علاقه مخې ته داسې راله چې قحط واله علاقه ده
قادسالي ده پکې ګیاګانې پکې نشته دی وچه علاقه ده نبی علیه السلام وایي دغلته خپل څاروی وزغلوه په تیزۍ سره لاړ شه ځکه چې کله ستا دا څاروی وږی کېږي یا تږی کېږي یا تا ته تکلیف میلاویږي نو ته به د دې علاقې نه وتېږي دغلته یې څارېږه مه دغې نه زر ځان وباسه نو دغه علاقه ده بیرې مغونه د علاقه چې وه دا سرسبز شنه علاقه وه نو دې صحابه کرامو ته وویل وی تاسو دا اوښان سارا ته بوځئ نو دوی اوښان سارا ته بوستي اوښان یې سره ول د دوی خو مطلب دا چې کوم صحابه کرام هغه ټول موږ څه کړلو شهیدان کړو دا دوه خو دې پاتې شوي که پته ورته چې دوه تې ځنګل ته تللي څاروي بوستي نو په دوی پسې هم بیا تلو خو د دوی نه خبر نه چې کله دوی دواړه واپس رالو منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ دوی چې واپس رالو څه ګوري چې خپل ملګري ټول په وینو کې لت پت پراته دي ټول ملګري په وینو کې لمبېدلي پراته دي شهیدان شوي دي دواړه ودرېدل ډېر زیات خفه شو چې دا څه چلو شو دا څه وشو بیا مشوره وکړه چې موږ دواړه اوس څه وکړو موږ دواړه څه کوو نو دی عمر بن امیہ زمری رضی الله تعالی ته وفرمایلو د خپل ملګري ته وی داسې کوو که نه چې موږ دوه تنه به څه وکړو موږ به دوه تنه څه وکړو دا خو روغه قبیله ده ډېر شی کافر دي موږ به د دوی څه وکړو خو راځه چې مدینې منورې ته دواړه لاړ شو نو نبي علیه الصلاة وسلام به د دوی په حال باندې خبر کړو چې ستا ملګري شهیدان شو ځکه چې وروسته به ورته بیا څوک څه وایي څوک په ورته څه وایي نو موږ به په خپله خبر کړو چې د الله پاکه پیغمبره ستا د ملګرو سره څه وشو موږ به ورته خبر ورکړو نو دی منذر ابن محمد رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی نه داسې خو چېرته نه کوو چې موږ د دې ځای نه مدینې ته لاړ شو وی د دې نه به بله ښه موقع راځي د شهادتو زمونږ ټول ملګري شهیدان شو او ما ته به روغ روانېږو مدینې ته به ځو نه نه چېرته هم داسې نه شو کولی مونږ خو په شهادت پسې ګرځو الله د شهادت موقع یې را کړې ده چېرته هم نه ځو جنګېږو به کو دوه تنه یو خو د دې کافرو سره به جنګېږو جهاد یې شروع کو نو خو روغ قبیله وه نو په دې کې دا منذر ابن محمد رضی الله تعالی شهید کو یې خو یې دغلته دی هم شهید کو او دا دویم صحابي چې عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی دی گرفتار کو وی دی وجنه ما گرفتار کنه دی گرفتار کو چې گرفتار کو نو کم سردار چې د دوی عمر ابن طفیل دی غلبه وستو وی نور خو ټول مونږ ووجل خو دی خو دې ژوندی نیولی دی عمر ابن طفیل وی دی زه نه وجنم دی زه وجنم نه سر یې وله کټاک او سر یې وله اخریو وی زما مور یو نظر منلی و یو منښته یې کړې وه چې که زما پلانکې کار وشي نو زه به یو غلام ازادومه وی د غلام د ازادولو منښته یې کړې وه وی چېرته و په غلامانو پسې ګرځو خو بس دا تیار غلام دی که را وی سر وله کټاکی سر یې وله اخریو وی دا زما غلام دی ما آزاد کو ما د خپلې مور منښته پوره کړه وی زه څه وایم دی آزاد کوي د عمر ابن زمری رضی الله تعالی عنہ دوی آزاد کو عمر ابن امیہ زمری رضی الله تعالی عنہ دی آزاد کو دی را روانو د بیر معونه نه مدینه منورې ته راتو نو چې راته نو په لاره ورسره د عامر ابن طفیل د قبیلې دوه تنه ملګري شو هم د دغې قبیلې چې دا صحابه کرام شهیدان کړو د هغې قبیلې سره دوه تنه ملګري شو خو نه عامر ابن طفیل کم چې قبیله وه بنو عامر دوی خو انکار وکړو که نو ستا تر ورته پناه ورکړې مونږه نه شو دوی وجلی نو د دې بنو عامر دوه تنه د ده سره ملګري شو په لاره باندې را روان دي سفر کوي ده ته وایي ملګري ته د کوم ځای یې وایي زه خو د مدینې منورې یم مسافر یم راغلی وم زه مدینې منورې ته واپس هغې ورته وایي موږ د بنو عامر قبیلې یو زه ملګرتیا به کوو زه به موږ هم مدینې ته ځو را روان دي راتلو ډېر سفر یې وکړو یو ځای کې دمه کوله دغه دواړه اوده شو دغه دوه کسان چې د بنو عامر قبیلې دا دواړه څه شو
ده اوس سوچ کو چې موږ خو به د دې ملګرو بدله خامخا اخلو، دې ملګرو به خامخا بدله څه اخلو؟ وی د ټولو خو نه شو اخیستی، خو دا دوه خو مې اوس ته وسته لاندې راغلي دي که نه، خو زما سره خو څه شی نشته د په لاره هم دا مکسي کوله. نو چې کله هغې اوده شو د هغې سره تورې وي، نو د هغې یو ملګري نه غله توره راواغېستله، دواړو نه یې سرونه ووالو، هغه دواړه خو هلته مردار کړو. چې مردار یې کړو راغی نبي علیه صلات وسلام ته خبر ورکړو، وی د الله پاکه پیغمبره ستا قاریان چې دغه شهیدان شو، د هغې سره دوکه وشوله، شهیدان کړی شو، او په لار راتلم نو ما د بنو عامر قبیلې دوه تنه مردار کړو د هغې په بدل کې. نو نبي علیه السلام دا خو دې ښه ونه کړو، د بنو عامر سره خو زمونږ د جنبندۍ معاهده ده، نو تا د هغې نه ولې دوه تنه کسان وجل؟ خو ده ته خبر نه و چې نبي علیه السلام سره معاهده کړې ده، ده ته خبرو نه و. نو نبی علیه السلام تا په غلطۍ کې دوه تنه د هغې نه ووجل، زمونږ سره د جنګ بندۍ معاهده وه، لهذا دا دې ښه نه دي کړي، مونږ به د هغې دیت ورکو. نبی علیه السلام د وعدې ډېر زیات پابند، ډېر زیات پابند وي، مونږ به د هغې څه ورکو؟ دیت ورکو. خو دا اویا تنه چې کله شهیدان شو نبی علیه السلام ته د دې خبر راورسېد که نه، نو نبی علیه السلام ډېر سخت خفه شو، ډېر زیات خفه شو. روغ یو میاشت نبی علیه صلات وسلام مسلسل دای کافرو ته خیرې کړي دي، مسلسل یې خیرې کړي. د سهار مانځ چې به یې وکړو که نه، د سهار مونځ چې کله به نبی علیه السلام د سهار مونځ وکړو او رکوع به یې وکړه او د رکوع نه به روچت شو، نو قنوت نازله چې ورته ویلی شي، نبی علیه الصلاة والسلام دا قنوت نازله روغه میاشت په سهار مانځه کې ویلي دي، او دوی ته به یې خیرې کولې، الله کورونه یې ړنګ کا، الله کورونه یې وران کا، الله مخ د ځمکې ته وزګار کا، الله د دوی په منځ کې جداوالی راوله، د یو بل نه تس نس کا. دا خیرې به نبی علیه السلام یو میاشت کولې، او چې کله به نبی علیه السلام ناستو دغه به اوښکې مبارکې رابهېدلې، صحابه کرامو به هم ژړل، نبی علیه السلام به هم ژړل. زما ډېر ښکلي صحابه رانه شهیدان کړلو، د قرآن حافظان یې راله شهیدان کړلو، نبی علیه السلام به ژړلو. په دغې صحابه کرامو کې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه غلام مو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه، تاسو ته ما په واقع د هجرت کې ویلو که نه، چې کله نبی علیه صلات وسلام د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت کو که نه، نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره ملګری و که نه، نو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه دا غلام عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنه د به د مکې مکرمې احوال ماښام نبی علیه السلام ابوبکر له وړو، او ګړې بیزې به یې په بانه باندې سرولې، او زر به غلي به یې هغوی له ډوډۍ وړله. څومره خدمت چې په مکه مکرمه کې د نبی علیه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ په غار سور کې کړی دی، عامر ابن فهیره کړی دی، ټول خدمت په ده د کافرونو په غلا غلا باندې کو. دا ډېر هوښیار سړی و. نو دی هم په دې صحابه کرامو کې شهید شو، دی پکې هم شهید شوی دی. او حدیث مبارک کې راځي ته د چې کوم قاتل د عامر ابن فهیره هغه وی که نه، وی چې کله ما په ده باندې ګزار څنګه د شا غاړې وکړو که نه، او په نیزه مې ووه، وی د خولې نه چغه وخته چې فزتو والله، الله مې د قسم زه کامیاب شوم. دا ګوره صحابه کرامو چې ګزار به پې کېده د هغوی د خولې نه به چغه وته، زما دې په الله قسم زه کامیاب شوم. ویده د خولې نه دا آواز ووتو، او دا عامر ابن طفیل په خپله وایي چې دا شهیدان کړي وو، چا چې صحابه کرام شهیدان کړي وو. دی وی په دې اویاو تنو کې ما یو تن ولیدو چې د هغه دا جسم اوچت شو، داسې دا لاش اوچت شو، او وی بره اسمان ته وختو، د ځمکې د اسمان په دې منځ کې داسې ولاړو د هغه دا لاش. نو یو روایت کې راځي ثم وضع بیا کېښودی شو، خو بل روایت کې ورسره ثم وضع الفاظو نشته دی. نو حدیث مبارک کې راځي
دا امام ضحاک رضی الله تعالی فرمای امام د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاسو کو چې د الله پاک پیغمبر د جسم ولې اوچت شوی وو د عامر ابن فهیره د جسم ولې اوچت شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل وی د جسه الله تبارک وتعالى علین ته ورسوله دا صرف دغه کرامت ته دا صرف د عامر ابن فهیره رضی الله تعالی عنہ کرامت ته ځکه هر انسان چې وفات شي او د نیک عمل وي د روح چرته ځي علین ته او چې بد عمل وي نو د روح چرته ځي سجین ته لاندې ځي او جسم کم ځای پروتي په قبر کې پروتي کنه جسم دلته پروتي روح یا علین ته ځي یا سجین ته ځي او د دې جسم او د دغه روح د یو بل سره یو تعلق وي یو بل سره سوي تعلق وي هو عامر ابن فهیره رضی الله تعالی دا واحد صحابي دی چې د جسم الله تبارک وتعالى علین ته رسولی دی د جسم مبارک ځکه چې کوم لاشونه د صحابه کرامو پراته کوم جسمونه پراته پای کې د عامر ابن فهیره جسم نه صحابه کرام پسې ډېر وګرځېدل خو دی ونه مونته ته د جسم پرشتو علین ته رسولی و دا داسې یو واحد صحابي دی نو دغه قاتل و چې ما پې ګزاره کوم د خولې نه الفاظ وخته چې فزت والله په الله مې د قسم زه څه شومه کامیاب شومه نو دا دردناک واقع چې د سفر په میاشت کې راغلی وه او سن 4 هجري و 4 هجري وه داسې بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د ګھنټې د نښانه سره کلیک کړئ تاسو ته په دې باندې په ډیلي بیسس باندې نوي نوي بیانات مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ کمنټ کې ماشاءالله سبحان الله لازم ولیکئ ډېر